السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی و یو امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشاله وئ ژوند په مزو کې تازه خبر مخې ته شو ډېر د خوشحالۍ خبر دی علیشه 007 پلان داود شاه په هسپتال کې روغ جوړ شو د کومه بیمارۍ نه ووتو په اوش کې راغو او ډاکټرانو د علیشه 007 پلان داود شاه کور ته اډمیټ کو دوستانو علیشه 007 او سونیا شاه ډېر زیات خوشاله دي علیشه 007 او سونیا شاه د داود شاه سره خبرې وکړې داود شاه نه پوښتنه وکړه دا باندې قاتلانه حمله څنګه وشوله داود شاه ورته ټول حقیقت په خپل خوله باندې راښکاره کړو دوستانو زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې داود شاه د خبرو نه ځان خبر کړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي علیشه 007 پلان داود شاه باندې پېښور کې قاتلانه حمله شوې وه چې بیا د هغې نه بعد هغه په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې پروت او بېهوشه حالت کې پروت خو تر اوسه پورې په اوش کې نه و راغلی خو دوستانو ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې علیشه 007 او د علیشه 007 مور سونیا شاه ډېر زیات خوشحاله دي ځکه چې داود شاه په اوش کې راغلی دی ځکه چې ډېر زیات خوشحاله دي داود شاه په اوش کې راغلی داود شاه په اوشي حالت کې دوی ته ټول حقیقت راښکاره کړو ورته ویلي چې په ما باندې دغه رنګې قاتلانه حمله شوې وه زه په ځان باندې پوه نه شوم په شا ولخه په ما باندې داسې وشولې او ډېر په بد حال باندې ولګېدم دوستانو د دغې نه بعد بیا علیشه 007 او سونیا شاه ډېر زیات وجدل او داود شاه ته یې وویلي چې تا له الله تعالی نوې زندګي درکړه اوس د ته الله تعالی نه شکریه ادا کوه او ته اوس د مونځ او درس شروع کړه او ته غلط کارونه پرېږده موږ هم ټول غلط کارونه پرېږدو ځکه چې تا له الله تعالی نوې زندګي درکړله د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام